الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई ज़ुल्मतों का पाला। मुझे फ़िक्र अपने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलूअ हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। यो ज़ल्पमीन मोहब्बत पर शौक़ सर दरूद शरीफ ठूल हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ज़मात इस्लाम ख़ुगो मुसलमानानो और सामीन हज़रातो पमंगो तासो बांदी अल्लाह जल्ल जलालहू बेशुमार एहसानात इनामात करी दी और पागी की दटोल नलवी इनाम और एहसान पमंगो तासो बांदी दादे चे अल्लाह जल्ल जलालहू मंगो तासो मुसलमानान पैदा करू और बे अल्लाह पाक मंगो तासो द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दी अज़ीम उम्मत के पैदा करू और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिया मंगो तासो त यो लक़ब राको चिदा द खैर उम्मत थे। नूर उम्मतुन त दा लक़ब न दे मिलाओ, दा लक़ब अल्लाह द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत ता ज़कदा लक़ब वर्कड़ो द खैर उम्मत वर्त ज़क उएली चिदा ब खैर तरफ ता खो तरफ ता बखलक राबली बदो न बखलक मनी कई पखबल बम खकारू न कई नूर बम खो तराबली पखबल बम बद न कई नूर बम द बदो न मनी कई। नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़कदी उम्मत ता द खैर उम्मत उएल और ज़मा मुहतरमो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पखबल फरमाई वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। दागेना बला अहसन खबरा बेहतर खबरा ग़ुर खबरा दचा की देशी सोच अल्लाह तरफ तखलक राबली, सोच अल्लाह तरफ तखलक राबली। दा उस्ताद गोरई ज़मा मुहतरमो दा इलेक्शन रजी शुरू शवी दी नु दा कुसप कुसबान खलक गश्तु न कई और दा मखलूक तारीफु न कई। ज़मा मुहतरमो ची कम कस इलेक्शन तवलाण दे, कम कस उठुनु तवलाण दे और ददे द पारा कम कसान गर्जी कम खलक गर्जी और द तारीफ कई द सिफात बयानई और दखल को न द पारा उठू न राली। नो ज़मा मुहतरम दा कस चिदा कम इलेक्शन तवलाड़ दे उठू न तवलाड़ दे दा बस सुमरा खुशालीगी सुमरा ब खुशालीगी ददी इंसान द पारवा दा ज़मा इज़्ज़तमंदो हर रकम खिदमत त ताबेदार वी पहर मुश्किल के बोर सर वलाड़ी चिदा हाँ कस्ते द ज़मा द पारा द इलेक्शन पर वर्ज़ो की हली जली कड़ी हुई ज़मा द पारे
خلقو نه اوټونه غوښتل او زما تعریفونه به خلقو ته کول. نو زما محترمو دا انسان دا هغه کس سره محبت ساتي نو الله رب العزت ته چې څوک خلق راولي دا الله لویواله بیانوي دا الله تعریف کوي نو الله څومره به خوشاليږي. الله رب العزت څومره خوشاليږي چې زما بندا زما تعریف وکړلو، زما بندا ما طرف ته خلق راولي. الله جل جلاله ډیر زیات خوشاليږي. زما محترمو د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کله قحط سالی رااله نو حضرت یوسف علیه السلام دربار کې یو نوجوان یو پیر حاضری وکړه او هغه ته غلم نه وشولا لاړو بیا راغې بیا زما محترم ورته غلا ورکړه بیا لاړې پدرې مورز بیا رااله هغه خادمین نوکران حضرت یوسف علیه السلام ته شکایت وکړو چې حضرت دا نوجوان بار بار راضی او حالانکه دا حقوق سالی دا پدې کې د ټولو خلکو حصہ ده او دا بار بار راضی دوی منی کوي. زما محترمو دا نوجوان ورتوي کما تاسو تزان او خودلو نو کې دې شي چې یوسف علیه السلام ماته دا خپل نیمه بادشاہي راکړي. نو دا نوکران دا خادمین راغه حضرت یوسف علیه السلام ته دغه واقعا بیان کړه چې هغه نوجوان خدا خبره کوي وای تاسو یې راوغاړئ راوی غوښتو تنه تپوس کوي تاسو کې علاقه وای کما در تزان او خودو ته کې دې شي دا خپل نیمه بادشاہي ما تراکي وای تاسو کې وای زهغه قسمه زهغه ماشومي ما چې کوم ماشوم د زنګون استا صفائی بیان کړه ستا تعریف یې وکړو چې پتا باندې یو داغ ولګید پتا باندې یو تور ولګید او داغه صفائی کوم ماشوم چې د زنګون وکړه هغه ماشوم زېما په دې باندې حضرت یوسف علیه السلام ډیر زیات خوشاله شو او سمه عزتمند حکم یو کو چې دا څومره غلا غواړي د لور کوي دا چې څومره غلا غواړي سغواړي د لور کوي همدغه شان الله جل جلاله یوسف علیه السلام ته فرمای اے یوسف علیه السلام یو الک یو نوجوان هغه ستا تعریف وکړو ستا پاکی بیان کړه تا غیلا سسور کړه ته څومره خوشاله شوي کم یو بندا کم زنانا کم نوجوان چې د الله تعریف کوي د الله لوی والے بیانوي د الله حمد او ثنا بیانوي زبا غیلا سور کوما زبا غیلا سور کوما زمارونو مسلمانانو الله ډیر زیات خوشاليږي چې کله یو بندا الله طرف ته خلق را بلی دا مؤذن الله طرف ته خلق را بلی دعوت و تبلیغ والا الله طرف ته خلق را بلی علماء کرام الله ته خلق را بلی مجاهدین الله ته خلق را بلی پیران صاحبان الله طرف ته خلق را بلی. زما محترمو حضرت داؤد علیہ السلام الله تعالی سے یا الله زستا محبوب بنده جوړیدل غواړم څنګه به جوړ شم. الله پاک ورته فرمایي اے داؤدا زمانہ فرمانه بندگان ما طرف تراوالا ما سره صلح وکا تب زما محبوب بنده جوړ شي کنه. ها نن زما محترمو بدی طرف تا گناهونو طرف تا د الله د نافرمانی طرف تا د الله د ناراضګۍ طرف تا څومره خلق دي څومره خلق دي چې زما استاد منز پاتې کوي څومره خلق دي چې دا غي د لاسا موتا په فلمونو راوړیدو دا غي د لاسا موتا په سلیماګانو راوړیدو موتا په اجراګانو راوړیدو موتا په دمانو راوړیدو موتا په څومره ګناهونو دا الله د نافرمانی پاغي باندې منګو تاسو راوړیدو.
نو د بدو د پاره د ګناهونو د پاره د الله د نافرمانی د پاره خلق ډیر دي چې هغه طرف ته خلق را بلی خدا سي خلق ډیر کم دي چې هغه الله طرف ته خلق را بلی کنه الله طرف ته خلق را بلی نن خلق په موبایلونو کې اخته دي چا سره وخت نشته چې د الله کلام را واخلي قران مجید را واخلي او پاغي کې تلاوت وکي او وګوري چې زما رب ماته په دې قران کې سفر مایلی کنه اوسه مونږ به د موبایل نه وخت اوسګارو او قران براخلو کنه زما محترمو چې مونږ او تاسو د قران مجید نه وخت اوسګار کو او موبایل را واخلو نجنا قران ته وخت ورکوللی دا د الله د طرف نه یو میسج دی دا د الله د طرف نه یو پیغام دی دا د الله د طرف نه د هدایت یو کتاب انقلابی کتاب دا الله مونږ ته را لېږلی دی خو زما محترمو د دې کتاب نه مونږ هیڅ فایده وانه خستله کنه په دې کتاب باندې مونږ هیڅ فیصلې ونه کړې په دې کتاب باندې مونږ خپلې مسلې حل نه کړې دا کتاب ګرد وهلی په المارو کې پروت دی په تاخونو کې پروت دی غټي غټي کپړې تینا تاوی کړې دي او بس را وایخلی خولي کې واپس کې دي کنه دا د خولولو کتاب خو نه دی چې تی صرف راخلا او خولوي دي کې به تلاوت کې هر مسلمان هر زنانا باغي باندې د قرآن حق دی اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه دا قرآن مجید تلاوت کوي چې د قیامت په ورځ خپل وین کې د پاره دا قرآن شفیع بوي سفارش کون کې بوي کنه ها نن زما محترمو د دې قرآن سره زمونږ استادو دشمنی د جماعت سره دشمنی زمونږ استادو د الله احکامات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې دا غي سره دشمنی د زناور غونته کی زندگیم شروع کړي دا چرتم د الله د خیر او د خوشالو فیصله ناراضي په منګ او تاسو باندې زما محترمو لاړ شي د صحابو زندګی نه وګوري لاړ شي د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام زندگی نه وګوري منګ او تاسو ته الله پاک څومره نعمتونه را کړې دي څومره سي را کړې دي لیکن نه زمنګ د زنانو په خلو باندې چرته شکر راځي چې یا الله شکر دې یا الله شکر دې تا مونږ ته ډیر سره کړې دي یا الله تا پسترګو باندې مونږ بینا پیدا کړی وګونم اوریدل کوي خلم ویل کوي لاسونم نیول کوي پخپو باندې تل کولې شو دا هر څه الله را کړی دي لیکن زمنګ په دې خلو باندې چرته د شکر هغه لفظ را نغی چې یا الله ستاسو لاک لاک شکر دې دا په ما باندې څومره احسانات کړی دي نو په دې الله خوشاليږي چې کله یو بنده شکر وباسي کله یو بنده شکر وباسي تا ته بسنګ پته لګي چې تا نه الله راضي دی تا ته بسنګ پته لګي چې معنا زما رب راضي دی نو تخپل ځان ته وګوره چې ته د خپل رب ناراضي او که ناراضي که د خپل رب نه چرته ته راضي نو پوه شې چې الله هم تا ناراضي دی الله هم تا ناراضي دی الله ډیر قدردان الله دی ډیر مهربان الله دی ډیر زبردست الله دی زما محترمو یو ډاکټر یو کتاب ولیکو او دا هغه کتاب نوم کیمیا نو دې ډاکټر به ویل چې زه دا کتاب د کم ماشوم د کم سټوډنټ د کم الک سره وګورم زه ډیر زیات خوشالېږم چې وګوره دا کتاب ما لیکلی دی او زما د دې کتاب سټډي دا نوجوان کوي لګیا دی دا ماشوم زما د دې کتاب سټډي کوي زه ډیر زیات خوشالېږم نو زما محترمو استاد سوچو کوي چې قرآن د چا کتاب دی د الله دا د الله خبرې دي دا د الله کتاب دی اوس الله جل جلاله خپل بندگانو د پاره دا قرآن مجید را لګل دی چې تاسو با
د دې قرآن تلاوت به کوئ. زما محترمو اخره زمانه ده، ډېرې فتنې به راښکاره شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ډېرې فتنې به راښکاره شي. صحابه عرض کوي یا رسول الله د دې فتنو نه د بچ کېدو څه ذریعه ده؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي قرآن مجید او زما سنت طریقې، زما سنت او قرآن مجید د دې فتنو نه د بچ کېدو ذریعه ده. نه د پیغمبر علیه السلام په مبارکو طریقو زمونږه زندگی راغلا او نه د قرآن د تلاوت هغه شوق او جذبه زمونږ او تاسو پیدا شو چې مونږ او تاسو ناقراری، مونږ او تاسو بېچینی، بې سکونی، خفیو. ولې الکا نن ورځ کې ما د قرآن تلاوت ونه کړو کنه ځکه خفه یم. نن دا ټوله ورځ تېره شوه ما د قرآن مجید تلاوت ونه کو، ما قرآن روان اخستو. په کومه ورځ باندې زما محترمو چې بجلی نه خرابي او یو ورځ دو ورځې درې ورځې بجلی خرابي یو پی ایس کې چارج ختم شي او د دې موبایل د دې نوجوان په دې موبایل کې چارج ختم شي. دا زنانم پریشانی، دا نوجوانم پریشانی. څه چل دی الکا یاره موبایل کې چارج ختم شوی دی. بې د موبایله زندگی مشکله شوله. وجه څه ده؟ زمونږ هغه ټوله مینه، هغه ټول محبت مونږ موبایل ته ورکړی. زمونږ ټایم پاسې، زمونږ ټول ټایم هغه په موبایل کې مصروف دی. نو مونږ ته وخت چرته ملاویږي چې زما محترمو مونږ قرآن را واخلو او په قرآن کې تلاوت وکړو. او مونږ او تاسو وی که څوک دا وایي چې ما سره الله خبرې وکړي، الله ما سره خبرې وکړي، وی قرآن دې را واخلي او د قرآن تلاوت دې وکړي. وی دا داسې شو چې الله تا سره خبرې وکړي. او که څوک دا وای چې یاره زه دې د الله سره خبرې وکم، نو هغه دې مونځ طرف ته راشي، هغه دې په مونځ باندې ودرېږي. الله اکبر، الله اکبر سره زما محترمو چې څنګه وایي الله اکبر، نو د الله اکبر سره د دنیا سوچونه، فکرونه، خزه، بچی، کاروبار، هر صحیح دا تکبیر تحریمه دې ته ویلی شي، دې پیلني الله اکبر ته. نو بس بیا به ته د الله سره خبرې شروع کی کنه. زما محترمو کله دا رکوع تخکته شي، سجدی تخکته شي، د دې په دې اوږو باندې د دنیا نه ځان سره غټ بوجونه د ګناهونو راوړي. هغه قدردان الله ته وګوره چې په مونځ او دس سره تا نه د هغه ګناهونو هغه پیټي وغورځوي. ته چې د جومات نه واپس ځې نو زما عزتمندو الله د ګناهونو نه پاک کړی کنه، الله د ګناهونو نه پاک کړي. نو هغه الله طرف ته رازونه کم الله سره چې د مشکلاتو حل دی، کم الله سره چې د بیماری شفا ده، کم الله چې زمونږ او ستاسو کارساز دی، کم الله چې زمونږ او ستاسو حاجت روا دی، کم الله چې زمونږ او ستاسو خالق دی، مالک دی، رازق دی، حاجت روا دی، مشکل کشا دی، د ځمکو اسمانونو رب دی، د غرونو دریابونو رب دی، په ټولې دنیا کائنات باندې د هغې قبضه ده. چاته وغواړي عزت ورکی، چانه وغواړي زما عزتمندو بې عزته کی، رسوای کی، د عزت په تختی باندې ناست وي الله یې شرمنده کی، رسوای کی. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هغه الله دی. نن الله مونږ پیژندلی نه دی چې الله دی سو. کم خلق چې د الله شو، الله وایي زه د هغې شوم. زما محترمو منګ او تاسو له الله ډیر سره کړی دي. والله چې په دې زمانه کې زه د فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې غونته کې فقیره، غریبه، ملنګه زما عزتمندو زنانه نه وینم چې هغې څومره لوږې تېرې کړي دي، څومره تنګدستې تېرې کړي دي، څومره غریبۍ تېرې کړي دي. زه یم چې په دې زمانه کې به داس یو غریب تاسو ته په نظر را نشي چې څومره غریب زما استا پیغمبر محمد رسول الله، څومره فقر او فقا، څومره غریبی، څومره تنگدستی. نن موږ څه وایو؟ د چا ډېر کورونه وي والله دا کامیاب، د چا ډېرې ځمکې والله بس ده ګټلې ده،
چا سره ښه ګاډی والله بس د ده مزیدي، چا ښه جامه چولي والله ښه خوراکي، نه جي نه. ها راشه واوره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوی نه بهر ته تشریف راوړي چې وی قتل دو یاران ابو بکر صدیق او بل یار عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسجد گیټ کې ولاړ دي او داسې غمجن ولاړ دي، داسې پریشان ولاړ دي. او زما محترمو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس کوي ولی څه پریشانی ده، ولی داسې خفه ولاړې؟ و یا رسول الله 2 ورځې وشولې چې څه خوراک هم نه دی کړی، 2 ورځې وشولې سم خوړلې نه دي یا رسول الله، ډېر لوږې او تنګستۍ او پریشانۍ او غریبۍ هغې مجبوره کړو د کور نه بهر رالو. مونږ وی چېرته بهر د خوراک بندوبست وشي یا رسول الله، بهر دې دپاره راوتي چېرته د خوراک بندوبست وشي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وی دغه حال زمام دی، دغه حال زمام دی، زما په کور کې مسنو، زما په کور کې د هیڅ درک نه لګي او اخر تنگ شم د لوږې د لاسه او زم راووتم د کور. نن خو زمونږ په کورونو کې وګوره، په نالیګانو کې تلکارینې به ګوري، نن په کورونو کې وګوره دومره سالن پوخ کی چې به زما عزتمندو په ډیران کې وګرځي، ګاونډي له نه ورکي، ګاونډي له نه ورکو. دا په من کې د زناورو خوونه راوړل. الله رب العزت څومره بېسیاره دنیا را کړې ده، څومره روزي الله را کړې ده، څومره فراخي الله په موږ او تاسو باندې. دا چې ته ناشکرئ، دا ستا زنانه ناشکري کوي، دا وجه دا ده چې تاسو د ځان نه غټو خلکو ته ګورئ، دا وجه دا ده چې تاسو له الله سوونه درکړي دي، زرګونه درکړي دي او تاسو کروڑونو او لکونو ته ګورئ. نو چې کله تاسو لکونو کروڑونو ته ګورئ نو تاسو به د الله په دې درکړلې شوي نعمت باندې تاسو به ناشکري کوئ، او چې کله تاسو ناشکري وکئ الله پاک فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ها چا زما د نعمتونو شکریه ادا کا، نعمت به ورله زیات کم، نعمتونو کې به ورله برکت واچوم، او که زما د نعمتونو ناشکري وکړه د دې شته نعمتونو نه به خلاص کما. خفه کېږئ ما، دا چې په موږ او تاسو باندې راټیټه ده دا زما عزتمندو موږ ناشکرۍ نه کوو. ها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر فاروق او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې خفه کېږئ ما، پریشانه کېږئ ما، الله به بندوبست وکړي. راځئ زما محترمو داسې روان دي او د ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ په کور باندې تېرېدنه وشوله. او تاسو ته پته ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دومره بهترین خوشبو بتلا چې په کومه علاقه باندې تیر شو، په کوم چوک او بازار به تیر شو، زما عزتمندو هلته به د مشق و عنبرو خوشبو محسوسېده. هغه مشق و عنبرو خوشبو، هغه خوشبو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ په کور کې ناست دی، هغه خوشبو یې محسوسه کړه. داسې ښکاري چې محمد رسول الله په دې لاره باندې تیریږي، ولې چې زمونږ په کور کې داسې خوشبو محسوسه شوله کنه. زما عزتمندو فورا خپل کور دروازه کولاو کو چې بار راووتو، پیغمبر علیه السلام داسې روان دی، د 2 یارانو سره محمد رسول الله روان دی. وہ نبی یوم رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا، آغا محمد رسول اللہ. اللہ پاک فرمائی اے حبیبہ ستا د پیدا کولو فیصله مانه وکړي، اراده مانه وکړي، ما به دا دنیا هم نوې پیدا کړې. راشه هغه پیغمبر باندې څومره لوږه تېرېږي، څومره تنګه پې تېرېږي، څومره زما عزتمندو پریشانه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ سره خبرې اترې کوي. ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي عرض کوي یا رسول الله کم خوا، وایي هسې اوس دا ورته نه وایي چې یاره لوږې راخیستي، دا ورته نه وایي چې یاره وږي شوي څه د خوراک بندوبست نشته، نه جي نه، وایي هسې داسې چکر لګو. څه وایي؟ هسې داسې چکر لګو. هغه صحابه و صحابه هغه د پیغمبر علیه السلام غلامانو، سچا پکا عاشقانو،
عشق بازی وہ لڑے جو عشق و راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے غیب د خپل پیغمبر چهرې نه به زما عزتمندو محسوسوله چې زما دا پیغمبر خوشحاله دی او که خفه دی زما د پیغمبر باندې کم حالات تیریږي نن مقتدیان د خپل مسجد امام نه خبر نه دي چې زما د مسجد امام باندې لوږه ده تنگ دستی ده فراخي ده خوشحاله دی خفه دی نه هر سړي سره د ځان غم دی هغې نه چې صحابه جوړ شو امام الانبیاء محمد رسول الله باندې خپل مال جان قربان کړو زما عزتمندو یا رسول الله په دې چهره مبارکه باندې د لوږې اثرات ښکاري او که تاسو غواړئ چې زه تاسو له مېلمستیا وکړم څنګه به وي څوک ورته وایي ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه و یا رسول الله که زه تاسو له مېلمستیا وکړم او زما تاسو مېلمانه شئ نو څنګه به وي الله رسول ورته فرمایي ټیک ده که نه ټیک ده زما عزتمندو کور ته را دننه کړ او په کور کې چې کوم دی یو چیلۍ ولاړه وه هغه چیلۍ الاله که چا لې الاله که محمد رسول الله لې الاله که او کور والا ته وایي چې زما په کور کې محمد رسول الله زما مېلمه دی او دا چیلۍ پخه ده چې په محمد رسول الله باندې وخورو د هغې په ملګرو وخورو ولې محمد رسول الله او د هغې ملګري وږي دي زما محترمو وایي چې چیلۍ پخېږي هغې کې ټیم لګي وایي زه په منډه لاړم او د کجورو یوه څانګه مې را کټ کړه چې هغه پورې الله رسول به دا کجورې خوري نو څه ناڅه هغه لوږې به برداشت څه ناڅه ګزاره به وشي چې کله ما هغه کجورې راوړي او محمد رسول الله ته مې کېښوستلې الله رسول هغه کجورې خوړلې چې په دې کې هغه چیلۍ هم تیار شو ریوړو او زما عزتمندو مخې ته په دسترخوان باندې روټۍ کېښوستلې شوه ترکاري کېښوستلې شوه واورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام لږه روټۍ را کټ کړه او زما عزتمندو د هغه چیلۍ د غوښې نه لږه غوښه لږ پوټۍ را واخیستو په هغه روټۍ کې کېښوست او داسې تاو را تاوې که او یو خادم لی ورکه چې دا زمونږ کور ته یوسه او فاطمه رضی الله تعالی عنها د ډېرو ورځو نه وږې ده فاطمه رضی الله تعالی عنها د ډېرو ورځو نه وږې ده تاسو سوچ وکئ زمونږ په کورونو کې داسې لوږه چېرته راغلې ده داسې لوږه تاسو چېرته کتلې ده په هغه اوقاتو کې په هغه ورځو کې په هغه زمانه کې زما عزتمندو خېټو پسې به کاڼي تړلي لیکن اسلام دین جماعت مدرسه پټکې ګیره هغه ایک نمبر کې نن وګوره په خېټو ماړی او دین اسلام سره څه شروع دي په فلسطین کې څه شروع دي په مسلمانانو باندې څه شروع دي دا وجه څه ده په خېټو ماړه شو هغه وخت کې زما عزتمندو نه به د کپړې درک لګېده نه به د خوراک درک لګېده نه به د کور درک لګېده لیکن ایمان سطح به 100% کې وه لیکن زما عزتمندو اسلام به غالب و د کفارو او د کفارو ایجنټانو د هغې دا سترګې به ښکته وي چا به زما عزتمندو سر نه شو چتولی نن دا بریتور مسلمان نن دا پښتون نن زما عزتمندو سوپر پاور یو الله دی ایمان باندې خواري محنت کول پکار دي ایمانونه جوړول پکار دي زمنګ زنانه وګوره نارینه وګوره معاشره وګوره نوجوانان وګوره د څه دپاره یو بل وژني د څه دپاره زما محترمو الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه زندگی تیره کړه امتیانو ته وښودله نن خو تا دا ناشکرۍ چغې شروع کړي دي والله مړ شم والله دا چلې هغه چلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه نیازبینه لور څومره زما عزتمندو تکلیفونه سختي په هغې باندې تېرېدلې لیکن هغې چرته هم ناشکري نه کوله هغې چرته هم د دین په کارونو کې سستي نه کوله که نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مجلس کې څه غلامان او وینځې راغی چې غلامان او وینځې راغی نو علی رضی الله تعالی عنہ په منډه منډه کور ته راغی او زما عزتمندو فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې ای فاطمه لاړه شه او بهترینه موقع ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وینځې او غلامان راغلي دي ولې چې په فاطمه رضی الله تعالی عنها باندې سخته وکنه تکلیف وکنه زما محترمو چې کله به کور کې اوبه ختمې شوي اوبه فاطمه رضی الله تعالی عنها په خپل نازک بدن باندې د اوبو هغه مشکیزه به زما عزتمندو را روانه کړې وه او د اوبو هغه مشکیزې هغه پټې به په سینه ورنه نښې جوړې کړې وي
وي ته وی فاطمه لاړه شه او محمد رسول الله نه یو وینځه یا غلام وواړه نو تاسو راو په دې کار کې لږ مدد کوي تا ته به اساني. زما محترمو هغه میچنه به په کومو لاسونو سره تاوله فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د هغې د لاسې زما عزتمندو لاسونو کې پولۍ جوړې شوې وي، لاسونو کې غوټې جوړې شوې وي او کور به صفا کولو او د هغې د لاسې به کپړې اکثریت ګنده به وي. وی لاړه شه فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله راځي او وی کتل هلته ګڼه ګوڼه وه، خو ډېره حیاناکه ښځه وه که نه، خو ډېره حیاناکه بیبي وه که نه. زما عزتمندو چې هغه ګڼه ګوڼه یې وکتله بس واپس راله کور ته. علی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ای فاطمې څه چل دې وکړو؟ ویره ما له حیا راتله، شرمېدلم نه شو مې ویلی. بس هلته خلک زیات ولاړو، ما په خوله باندې دا خبره نه راتله، دې وجې نه واپس راله. 2 ورځې بعد محمد رسول الله د علی رضی الله تعالی عنه کور ته تشریف راوړي او زما عزتمندو تپوس کوي ای فاطمې ای لورجانې څه دپاره راغلي وي؟ خو هغه بیا هم شرمېدل، هغه غوږ یې نه کول. علی رضی الله تعالی عنه را مخکې شو و یا رسول الله دا فاطمه دا زما دپاره او د حسنینو دپاره دا چې کوم دی دا میچنه په دې لاس سره تاوی یعنی وړه جوړوي او د هغې د لاس یې په دې لاس کې په دې لاسونو کې غوټې جوړې شوي او یا رسول الله په کور کې اوبه ختمې شي نو د اوبو د راوړلو دپاره دا هغه مشکیزه په خپلې سینې باندې راواچوي او د هغې هغه پټي زما عزتمندو په سینه کې ورلا نښې جوړې کړي. یا رسول الله دا کور جارو کوي، د کور صفایي کوي، د هغې د لاسه اکثریت د فاطمې کپړې ګنده وي. دا ما درلېږلې وه چې چېرته وینځي یا غلامان یو وینځه یا یو غلام دته حواله کړلی شي دا به چې کوم دی په کور په کارونو کې به ورسره مدد کوي، دته به اساني. زما عزتمندو فاطمه رضی الله تعالی عنها یو سیټ ته ناسته ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی او فاطمه باندې لاس واچولو، خپلې سینې ته یې را جوخته کړه. فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د محمد رسول الله د سترګو تور، هغه د زړه ټکور پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې به کله د سفر نه راتلو د خپلې بیبي کور ته به نه تلو، د خپلې بیبي کور ته به نه تلو، اول به د خپلې نیازبینې لور د فاطمې رضی الله تعالی عنها کور ته به ها دومره محبت ورسره. وای دا فاطمه زما د زړه ټوکړه ده که نه. نن خو تاسو هم لوریانې ودې کړي دي، پېښ وي لوریانې واده کړي دي، خو چې کومه ورځ نه هم واده کړي دي نو هغه ډېر کم والدین دي چې د خپلې لور خیر خبره اخلي. ډېرې کمې زما عزتمندو کم والدین هغه به داسې په نظر راځي چې د واده نه بعد د خپلې لور خیر خبره اخلي یا د خپلې خور خیر خبره اخلي. دا بهترین صفات دي، دا په ځان کې فایده کوي. د خپلې لور خیر خبر اخله د هغې کور ته ځه، د خپلې خور خیر خبر اخله د هغې کور ته ځه. زما عزتمندو فاطمه رضی الله تعالی عنها داسې غمجنه ده، الله رسول خپلې سینې ته را جوخته کړه، ورته وایي فاطمې خفه کېږه مه، هغه د یتیمانانو حق و. د چا حق و؟ دا وینځي غلامان خو د یتیمانانو حق و، او ستا پلار خو ژوندی دی که نه؟ ستا پلار خو واوره ستا پلار ژوندی دی، د یتیمانانو حق و. او ای فاطمه ته نه غواړي چې زه یو عمل تاله درکم او هغه عمل د دنیا او د دنیا د مافیها نه بهتر دی؟ و یا رسول الله ضرور راکوي. الله رسول ورته فرمایي ای فاطمه د ورځې کارونه کوه 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 او چې کله ته ستړې شي او د شپې اوده کېږي نو دغه کلمات وایه 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 34 مرتبه الله اکبر. دا وایا ګوره د مال نه ولا یقین کټ کو اعمالو باندې. نن موږ اعمال کو سار را پاسو نه سورت یاسین وایو، نه زما عزتمندو سورت رحمان وایو، ماښام کې نه سورت واقعه وایو. پیش ما خو تاسو ته ویلي چې زمونږ سره ټیم نشته چې د الله کلام را واخلو. دا کلام دا قرآن دا زما ستا خوشحالي ده، برکت دی، راحت دی، دې کې زما عزتمندو د دنیا او د آخرت خیرونه دي. نن دا قرآن بند په بند باندې پروت دی، ګرد وهلی دی. بس مشران څه وایي؟ زه خو نه پوهېږم، زه خو نه پوهېږم. پوه شو؟ نو چې انسان همت وکړي، محنت وکړي، پوه به شي که پوه به نه شي. لږه سخته په ځان تېره کړي پوه به شي. څوک لیوني دي؟ دا قرآن یادوي. دا هلکان د کم وخت نه موبایل استعمالوي، دی په انګلیش څه پوهېدل، دی په موبایل څه پوهېدل. ولې پوه شو؟
د ورته کار ویلی د دا نیت وکړو چې په دې موبایل ځان پوهېدل پکار دي ځان پوهول پکار دي په یو پاکشل باندې ځان پوهه کو لیکن نه پوهېږي په قرآن نه پوهېږي نه پوهېږي په دین نه پوهېږي نه پوهېږي د محمد رسول الله په طریقو نه پوهېږي پروت په غفلت کې مسلمان ځان بیدار کا څنګه چې دنیا له هوښیار دین له ځان هوښیار کا یو ورځ داسې را روانه ده چې ستا دا لاش او جنازه به ستا د دې کور نه مونږ اوچته کړو او دې قبرستان خاموش کالونۍ ته به دې یوسو او هلته به دې لحد کې کېدو او د پاسه در باندې تیږې کېدو د هغې د پاسه به خټې ور وتپو کله دې سوچ کړی دی تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو دغه شانتې به په تا هم واوړې خاورې اوازونه چې د بل د مرګي اورې دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او ته لا خاندي دا ورځ را روانه ده که نه ده را روانه مرګ نه څوک انکار کولی شي نو تا د مرګ دپاره څه تیارې کړې قسم د الله په ذات باندې دا قرآن فاطمه رضی الله تعالی عنها څوک وا لږ اواز راکړي څوک وا د محمد رسول الله لور بیبي او زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام ورته څه فرمایي ای فاطمه که څه خدمت وي په دنیا کې تابعدار یم که څه خدمت وي په دنیا کې تابعدار یم ای لور جانې که د قیامت په ورځ دې قرآن راونیولې والله که دې بیا خلاصه کړم پوه شوئ که د قیامت په ورځ دې قرآن راونیولې بیا دې ترې نشم خلاصولی دا قرآن به ما او تا نه رانیسي موبایل د پاره وخت شته ګیمونو د پاره وخت شته لډو د پاره وخت شته پبجي د پاره وخت شته ټیک ټاک د پاره وخت شته چې نشته د قرآن د پاره وخت نشته ګور بشي خبر بشي تا ته به پته ولګي د سیره څو پخي موږ لیوني شوي زما مازغه نه دي خراب دا فریاد تاسو ته سناوم زما عزتمندو نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای اے لور جانی دغه سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله 33 مرتبه الحمدلله 33 مرتبه الله اکبر 34 مرتبه نو پدې کې زمونږ استادو د پاره عبرت پروت ته څومره تاسو بعضی ملګری یعنی دیاړي مار دي بعضی ملګری دکانداران دي زمیداران دي ستړي ستومانه ماسوتن راشي نو د شپې ورا خزا بچي نن خو ډېر کم خزه داسې به تاسو ته په نظر راشي ډېرې کمې ښځې به داسې په نظر راشي چې خپل والدین چاپي کوي په سر ورله زور کوي او په خپو ورله زور کوي ډېرې کمې ښځې به داسې په نظر راشي ورنه مشکله ده پوه شئ و د یو ښځې خاوند به اکثر بیماري که دا کور ته راشي یو ښځې سر تړلی خو دا غریب به هم سر وتړي او سیټ ته به پرېوځي زما محترمو نو کومه بیبي چې د خاوند د ویلو نه بغیر لکه خاوند ورته نه دی ویلي زما دا سر زور کا زما دا خپې زور کا او دا بیبي راله بغیر د وینا د خپل خاوند په سر باندې زور وکړو د خپل خاوند په خپو باندې زور وکړو چې دا ستړی ستومانه د بهر نه راغلی دی لږ بدمه شي وایي دې زنانه ته د 6 توله سونا د الله په لاره کې د صدقې اجر او ثواب میلاو شي 6 توله سونا د صدقې چې د 6 توله سونا د الله په لاره کې څه کړه وبکی دا بهترینه صدقه ده دا به د قیامت په ورځ پته ولګي دی خلکو ته زما محترمو ان شاء الله نیت وکړو ان شاء الله په اعمالو باندې برازو ان شاء الله سورۃ یاسین اهتمام وکړو دغه شان د دعاګانو اهتمام وکړو او د الله نه بغواړو او د 15 وخت د مونږ په یو حال کې موږ مونږ معاف نه دی په یو حال کې مونږ معاف نه دی نو ان شاء الله د مونږ اهتمام وکړو کوم مونږونه قضا شوی دي اگر او ګرځوا د مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي ها زما عزتمندو سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم